د پاکستان عسکري ذریعو وینا ده چې پاک فوز په تیرو 2 کالو کې په خپل بجټ کې هیڅ قسمه اضافه نه ده کړې، باوجود د دې چې د دښمن زیاتیدونکي دفاعي بجټ د پاکستان لپاره یو غټ چیلنج دی، خو بیا هم په پاک فوز بې ځایه تنقیدونه کیږي، کومه چې ډیره د افسوس او فکر وړ خبره ده. د عسکري سرچینو د ویناو مطابق د هندوستان دفاعي بجټ 80 بلین ډالر او د پاکستان دفاعي بجټ 11 بلین ډالر دی. دا شان هندوستان د پاکستان په نسبت په خپل یو فوجي کال کې 4 چنده زیات رقم خرج کوي. د عسکري سرچینو تر مخه پاکستان په خپل یو فوجي کال کې 14,400 ډالر، هندوستان 42,000 ډالر، امریکا 3,92,000 ډالر، ایران 23,000 ډالر او سعودي عرب 3,01,000 ډالر خرج کوي. د سالانه دفاعي اخراجاتو په حواله بهارت د دنیا دریم غټ ملک ګرځیدلی، د کوم دفاعي بجټ چې د پاکستان په نسبت 2 چنده زیات دی. عسکري ذریعې زیاتوي چې هندوستان د کال 2014 نه تر کال 2020 دوران د نړۍ دویم غټ د وسلې خریدار ملک ګرځیدلی، څوک چې صرف د جدید وسلې خریدارۍ لپاره سالانه تقریبا د 18 نه تر 19 بلین ډالر پورې خرج کوي، کوم چې د پاکستاني بجټ قریبا 2 چنده جوړیږي. د عسکري ذریعو تر مخه دا وخت د سعودي عرب دفاعي بجټ 55.8 بلین ډالر، د چین 293 بلین ډالر، د ایران 4.8 بلین ډالر، د متحده عرب اماراتو 2.5 بلین ډالر او د ترکیې 0.7 بلین ډالر دی. که په دې تناظر کې د پاکستان دفاعي بجټ ته وکتل شي، نو په کال 2021 او 22 کې دفاعي بجټ د قومي بجټ 14% دی، په کوم کې چې 2% د پاک آرمي او باقي د پاک نیوی او ایر فورس په برخه کې راغلی، خو بیا هم پاک فوز په 2% جی ډي پی کې د پاکستان دفاع انتهایی مضبوطه جوړه کړې ده. عسکري ذریعو تر مخه په یاد بجټ کې پاک فوز د مغربي بارډر حفاظت یقیني کړي او د بارډر فورس تعمیر په وجود کې راوستی، او په کال 2020 او 2021 کې په تنخواګانو کې هیڅ قسمه اضافه هم نه ده کړې. دا شان د کال 2018 نه پس کولیشن سپورټ فند بندیدو باوجود دفاعي او سکیورټي ضرورت د ملکی وسایلو څخه پوره کړی شوي دي او د اپریشن رد الفساد اهداف ترلاسه کولو او نورو سکیورټي چارو کې هیڅ قسمه کمی او کوتاهي نه دراوستې شوې. د عسکري سرچینو د وینا مطابق پاک فوز او د دې زیر انتظام د خیر ښېګړې ادارې د ټیکس او ډیوټیانو په مد کې د 915 بلین روپو نه سیوا رقم په قومي خزانه کې جمع کړی دی. کیمرمین سردار علي سره ګلهیان باجوړی، خیبر نیوز، پیښور.